السلام علیکم کتونکو ملان تاسو په خیریت سره احساس قربا محبوب علي تاسو خدمت کې حاضر دی د موټروی نه 400 دا انټرچینج ته 5 کیلومتر مزل پاتې دی او دا چې کوم زما شاته تاسو ځای وینئ نو دا د 400 دی پړانګو چوکۍ تاڼې سره راځي. دا چوکۍ ده د موټروی چوکۍ ده د پول نه چې کله راوړې نو دا چوکۍ ده دلته او دې کې تاسو ته زه ښیم اوس لږ ساعت مخکې ځمه دې کې زه تاسو ته ښیم دې چوکۍ کې پولیس والا ناست دي بلکې دا یو سفر جوړ کړی دی اخواران پکې ناست دي او هغوی دپاره چې دی نو لکه دلته ماران مي پکې رنګ برسوسو پولیس والا چې هغه ماران هم خوړلي دي. دغه نه علاوه دې خوارانو ته ډېر تکلیف وي په باران کې په سیلۍ کې په طوفان کې دې خلکو ته چې نو واقعي ډېر زیات تکلیف وي. پولیس موږ ډېر پروګرامونه کوو اکثر پولیس تنقید پولیس باندې ډېر زیات راځي خو د پولیس چې کوم کردار دی په معاشره کې نو هغه ډېر زیات بهترین کردار دی. که دا پولیس والا نو که دا پولیس نو یقین وساتئ چې زموږ معاشره به ډېره خرابه وه. سو تاسو وینئ کله چې ډېر کمزوري ډي پي او راشي کله چې هم داسې کمزوري افسر راشي نو په هغه علاقه کې چې دی نو جرایم زیات شي خو چې کله یو تکړه ډي پي او راشي تکړه ایس ایچ او راشي نو هغه علاقه کې جرایم کمپلیټلی ختم شي. مطلب دا چې د پولیس کردار چې دی نو دا ډېر زیات مهم دی ډېر اهم دی. او زه تاسو ته ښیم دا چوکۍ ده 400 دی چوکۍ سره راځي زه تاسو ته ښیم دا چوکۍ چې ده دې کې پولیس والا ناست دي دا خواران دا سفر دا ټینټ یې لګولی دی دا سفر یې جوړ کړی دی او زه خواست کوم کومه د 400 دی پولیس افسران دي د خیبر پښتونخوا پولیس افسران دي ملګري ته هم چې راشي او تاسو ته دا دننه هم وښیمه دې چوکۍ کې دننه پولیس والا ناست دي دننه دا سفر یې جوړ کړی دی ځان له دغه نه علاوه ټینټ دی دوی دلته ناست دي دلته خپله ډیوټي کوي. نو چې کوم د 400 دی مشران دي د پولیس د خیبر پښتونخوا دي هغوی ته وایو چې یاره علب خان شیرپو دلته چاته ویلي و چې یاره دې ده کې چې دی نو ځای ورکوي وله او چوکۍ جوړول دي دونه خرچه پرې نه راځي د پولیس لږ څه ناسه هم وشي نو زما په خیال دې کې ډېر ښکلې چوکۍ جوړې دي. شالب خان سره به هم خبرې اترې کوو. خو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بالکل خیر دی. تاسو کله نه دلته یې؟ یاره څلور کاله وشو. څلور کاله ستاسو وشو دا او همدې ټینټ کې ناست یې تاسو؟ ما دې ټینټ کې ناست وم. نور پولیس والا ملګري هم درسره راځي؟ یو درې موټروی چې کوم تاسو لین والا سره وم. تاسو لین سره یې؟ لین سره وم. لین چې کوم ډي سي پي دی شهنشاه ګوهر صاحب هغوی سره یې؟ هغوی سره وم. ښه جي ښه نو څه ګڼئ چې لکه دا سفر هم دی باران کې هم درته تکلیف دی؟ بس باتروم دلته نشته نور هېڅ بل څه نشته او سهولت هم نشته 14 میاشتې وشوې بجلي نشته دلته. بس د دې دا زموږ مشر هم دی دلته ډیوټي هم کوي دلته او یقین وساتئ زموږ د حفاظت دپاره ولاړ دی. زه شهنشاه ګوهر صاحب ته هم وایم ډي پي او صاحب ته هم خواست کوم چې یاره تاسو چې دی نو ضرور دلته د دې خصوصي ګوره باتروم وي دا موټروی ده باتروم هر انسان ته حاجت راځي نو ضروري ده چې په کار دلته باتروم جوړ شي او چوکۍ باندې به څومره خرچه راځي. زه وایم چې دا یو مخیر حضراتو کې څوک وي داسې و هغه وایي چې یاره زه ولنټیرلی ځکه چې زموږ حفاظت ته دا خلک ولاړ دي که نه نو په کار یې چې دی سره هم تاسو په خپله اړه ښه کړو. علب خان شیرپو حوالې سره چې دی نو تاسو دا خبره کومه دې ځای کې علب خان شیرپو نوم چې راشي نو ظاهره خبره ده داسې یو ایشو نه وي داسې یو ځای نه دا برانډ دی داسې یو ایشو نه چې علب خان شیرپو نه هایلایټ کړی داسې یو ځای نه دی چې هلته علب خان شیرپو تللی نه دی دلته هم راغلی دلته علب خان شیرپو مطابق چې دلته یو کس 10 مرلې ځای هم ورکوي خو جوړولو والا څوک دي نو زموږ خیبر پښتونخوا پولیس ډېر تکړه پولیس دی افسران هم ډېر تکړه دي. اجاز صاحب اوس سی سی بي دی نو هغوی ته هم خواست کوو د 400 دی ډي پي او صاحب ډېر تکړه دی زموږ د 400 دی شهنشاه ګوهر صاحب چې دی نو زموږ د 400 دی زوړ بازار دی او هغه هم ډېر تکړه ډي سي پي دی ډېر ښه انسان دی نو هغوی ته به خواست کوو چې دا ستاسو دغه دی که نه دا ستاسو زه به داسې یم چې پولیس اهلکار دي زموږ د حفاظت دپاره ولاړ دي نو موږ له هم پکار دي زموږ چې کومه ډیوټي ده په خپل سر باندې رسو. علب خانه دا پروګرام تاسو مخکې هم کړی و څه وایې دې حوالې سره؟ ډېره مننه محبوب علي په دې باندې موږ مخکې پروګرام کړو بیا دلته کې یو فضل امین نومې کس دی هغه موږ ته 10 مرلې چې کوم دی نو اعلان وکړو د ظهور افریدي صاحب ډي پي او د هغه په وخت کې بیا د عرفان الله خان په وخت کې بار هغه موږ ته اعلانات کړي دي. ګوره جي دلته کې دې وخت کې د دې ځای پولیس چې کوم دي نو تنګي دخل له تللي دي دا یو پولیس والا دی خو ته دې دغه ته ګورې دا ګاډي چې تېر شي دا ټوله ځمکه وړقي دا تمبو مړقي دا په بلاکونو باندې را جوړ دی دا راسسي خو مه ښه چې په دې موټروی باندې مار ووالي شي نو هغه مار چې کوم دی نو راشي نو دوی دلته کې ورته بیا بینونه را جمع وي داسې دوی روزانه چې کوم دی نو دلته کې ماران وجني نو دا د پولیس یو بل تصویر دی چې د ډیوټۍ سره دوی د ځان حفاظت هم کوي ځان د ځناورو نه هم بچ کوي ځان د حادثې نه هم بچ کوي او دې ځای کې دا 3 پولیس والا چې کوم دی نو شپه ورځ
دلته کې ډیوټي کوي یا خواته د پېښور تمبو لګېدی دی خوا 400 لګېدلی نو چونکې دا زموږ د 400 پولیس دي د دې دپاره موږ بار بار اواز پورته کوو او موټروی باندې اکثره واقعیات کېږي دلته د موټروی پولیس چې کوم دي هغوی نه ګش کوي نه ګرځي د هغوی د وجې ډېر زیات مسایل دي او زموږ د 400 پولیس اکثر د موټروی د پولیس نه ګیله خوم کوي نو په کار ده چې دلته کې چوکۍ وشي د دغه سړي په ذریعه شي یو حکومت څه غریب نه دی دا محکمه څه غریبه نه ده نو دا پولیس چې محفوظه وي چوکیات څومره چې جوړ دی هغه محفوظه نه دي خو بهرحال یو کپړې جامې پیزار دا خو محفوظه یې که نه دا اوس دلته دوی څه ته ځوړند کړي دي دلته کې دې وخت کې خوراک د کم ځای نه دوی ځان سره د کوره وړي دې ته توجه پکار ده ضرور علم خان شریف ستاسو خو مننه چې تاسو له ستاسو په وجه باندې دلته هر یو ملګري چې دي هغه 10 مرلیزې ډونیټ کړی دی او د ظهور افریدي صاحب وخت کې ډونیټ کړو اوس سهیل خالد صاحب د امید د نه دا ساتو چې ان شاء الله زموږ د پروګرام چې څنګه دوی ته راشي تاسو به ورسوي وته چې فوري طور باندې په دې باندې اکشن واخلي دلته چوکۍ باندې بسونه خرڅ شي بلاکونه هم راوړل 1000 بلاکونه چې اگر ډبل بلاکونه راوړي چې انچي بلاکونه راوړي د 30000 روپو بلاکونه شونه په 30000 د 1000 بلاکونه باندې غټه کمره جوړیږي چې ټوټل حساب کتاب درته کوم 30000 روپۍ دغه شوي د 10000 روپو چې ته ولا شګه او د سیمنټ وغیره دا راوړي نو زما په خیال چې د 10000 کې نو دغه 8 بورې 9 بورې یا 10 بورې چې دي نو دغه سیمنټ چې دي دا بدل تراشي په 200 دا نو چې فرض کې موږ په دې 10 بورې لګي نو دغه تقریبا 15000 40000 نهایت ټوټل 60000 نه 70000 روپو پورې د دې په کمره باندې لګي نو زما په خیال دا خو پولیس سره شته او دا خو چې صاحبان هم کولی شي ډي پی او صاحب خپل خدای لري په کاري چې د دې پولیس والا زمونږ د خاطر چې دی نو د پولیس والا چې دی نو د دې خیال وساتي امید لرم تاسو به دا وایرل کوي هم رسوي به هم پولیس له کار به پکې ټیک کوي ځکه چې دا پولیس والا وي زمونږ محفوظ یو او موږ به د دې چې کوم आवाज هغه خامخا اعلی حکومت رسو